څه ته ویلی شي؟ عدالت چی دی؟ لغات کې لغوي معنی دا دی وضع شی فی محله، کوم یو شی دی چې کوم ځي قابل دی، چې کوم ځي لایق دی، مغه ځي ته یې رسوله، مغه او محل کې کېدوله، دې ته د عدالت یایي. کوم شی کوم ځي قابل دی، مغه ته کېدوله، عدالت یایي. ایدی ضد کې ظلم دی. ظلم یا یو وسیع لفظ دی. ظلم کې ډیر شیونه راځي. شرک یو ظلم دی. امانات کې خیانت ظلم دی. غلی کول، درویغ ویلل، یعنی څوره بد کارونه دي دا ټول ظلم کې شامل دي. دا د ظلم مصادیق دي. خو لغوي معنی ظلم دا کیږي چې کوم شی کوم ځي قابل دی هغه ځي نه هغه خورول، هغه نه یې بې ځایه کول ته د ظلم یایي. عدالت چې کوم یو شی کوم ځي قابل دی مغال ته کېدول. اصطلاحي حقوقي مفهوم عدالت دا دی. آسانو الفاظو کې که زه داسې وایم چې چا کوم یو حق دی خپل حق حقدار ته رسولي ته د عدالت یایي. که هغه تا ویسار کو یا د هغه حق د بل چا ته ویر کو، هغه شاید دا ځای نه وخورولو، حق د حق ته ونه رسولو، ظلم د وکړو. که حق د حق ته ورسولو تو عدالت وکړه. دی عدالت تقاضا دی. خو د قرآن کوم آیات ای تاسو په خدمت کې ما تلاوت کو سوره مائده 5 نمبر سوره ده، 8 نمبر آیات طولانی آیات ده. خو یوه فکراو کې انده ده. خدای حکم کوي فعل امر که صیغې سره خدای امر کوي چې عیدلو، تاسو عدالت وکړئ. جمع صیغه ده. دا عدالت که تاسو وکړو هو اقرب للتقوا، اندو تقوا ته نږدې دی. دا عدالت دی چې تاسو تقوا ته نږدې کوي. دا عدالت دی. دا انصاف دی. که دا عدالت ونه کو تقوا ته نه نږدې کېږي. تقوا چې دی؟ تقوا یعنې ټولو ګناهونو نه اجتناب کول. که ټولو ګناهونو نه اجتناب کوي هغه عدالت زرې سره وکړه. هغه عدالت دی. کسی خدای عادل دی. عدل مغه صفات دی. او کوم جانشینی څه مقرر کړي دي هغه انبیا دي، اوصیا دي، هغه عادلان دي. خو که تاریخ اوراق وړو رسول الله په شان کې عادل چوک نشته. و دي کې شک ونه کې ځکه څلورم مولا تاسې صحیفه سجدیه وکړو دعاوانو کې اکثر مولا د امام معصوم دی. ما تا ته تربیت رکوي. مولا جمله ده د څلورم مولا چې خدایا ته مو باندې رحم وکړي خو عدالت رسوه مه کړي.